الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نن موضوع زمونږ د اولاد د تربیت په حواله سره قرآن پاک کې الله فرمایي ایمان والو ځان هم د جهنم نه بچ کړئ د جهنم د اور او خپل اولاد هم بچ کړئ. اشاره دې طرف ته ده چې د خپل ځان د فکر سره سره د خپل د بچو د آخرت فکر هم کوي او دا د انبیاء علیهم السلام د هغوی منهج هم داو چې هغوی به د خپل بچو د آخرت فکر په هغوی باندې ډېر غالب وو. قرآن پاک کې الله پاک د یعقوب علیه السلام واقعه ذکر کړي ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. الله فرمایي تاسو حاضر وئ په هغه وخت کې چې کله یعقوب علیه السلام ته مرګ رالی خپل بچو ته وصیت کړي اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. خپل بچو ته وایي زمانه پس په کوم خدای عبادت کوي او بچو ورته نعبد الهک و اله آبائک موږ با استاد الہ او استاد پلار چې کوم الہ د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د هغوی د رب عبادت وکړو. په پته ولګي دلا چې د انبیاء علیه السلام د بچو د تربیت په حواله سره د هغوی د روحانیت اسلام ملحوظ نظر یو د جسم غذا ده یو د روح غذا ده. د جسم غذا او د جسم جوړښت هغه د ځمکې نه شوی دی. انسان الله پاک د خاورې نه پیدا کړی دی او غذا ولا هم په خاوره کې ګرځولې او روح قل الروح من ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. د روح د دې ماده او د دې اصل د اسمان نشوي دي او د دې غذا هم اسماني او وحيده او علوم شرعيه دي. او انبياء عليه السلام با د هغوی سلسله او د هغوی د اصلاح محور د خپل بچو هغه د آخرت بچی په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی. زکریا علیہ السلام مبارک الله فرمای هنالک دعا زکریا ربه. زکریا علیہ السلام او مریم علیہ السلام باندې داخل شو تازه فل فروټ ته پراته دي نو زکریا علیہ السلام چې کله راغی په محراب کې هغه مریم علیہ السلام ناست ده او دا مختلفو به موسم میوه ورته پرتی زکریا علیہ السلام ته فرمای ان لک هذا دا میوه د کوم ځای راغلی. مریم علیہ السلام ورته فرمایل دا د الله د طرف نه راغلی. نو لہذا چې دا مختلف میوه زکریا علیہ السلام ولید نو دغه ټیم کې یو مدعای پس وکړاله چې الله پاک به موسم میوه ورکولی شي نو به موسم او به ټیم او دغه رنګ د عمر د نهایت ساتنه د بغیر اولاد ورکولی شي د اولاد تمنا پس وکړاله رب هب لي من لدنك ذرية طيبة
الله پاک ماته د خپل طرف نه نیک اولاد راکړي الله او صالح علیه السلام نو نعمت ته بچي لہذا دا نعمت زما واستانه ضایع نشي او دا نعمت دا نه داسي بے ځای خرچ نشي څنګه چې مال یو نعمت دی نوجوانی یو نعمت دی دغه رنګ بچي او اولاد یو نعمت دی ځکه حدیث مبارک کی راځي 15 سيزونه د 15 سيزونه مخکې غنیمت وګڼه په هغه کې یو شبابیت او نوجوانی دا غنیمت چې څنګه نوجوانی غنیمت د قرنګ نیک اولاد غنیمت لہذا د دې قدر او قیمت وکړو او د خپل اولاد بهترین تربیت کم سیس باندې تربیت وکړو د قران او د حدیث او د غرنګ په دینداري باندې باغی تربیت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانه خلافت دی یو کسرال عمر رضی الله تعالی عنہ ته د خپل زوی متعلق شکایت او کمپلینټ وکړو چې زما زوی زما نافرمانه دی عمر رضی الله تعالی عنہ په دې خبره زخصه غوسه شو چې دا سیمم ځامن کې دي شي یا د مور پلان نافرمانی زمانه خو هغه وخت ډیره پاکه وا نیکان خلق اوس دا خبرې ناشنا نه دي آی روز مختلف واقعات د مور پلان د نافرمانی مخې ترازي هغه وخت داسې نه د مشرکو او مسلمانانو د پلان مور پلان هغه فرمان بردار و بچي نو عمر رضی الله تعالی عنہ خبر ناشنا وګڼل دا پلار کې نو تکینه خپل خواته کې او د دې کس په ځی په سیسه قاصد ولې چې تلار شه او دا الک ماته حاضر چې کله دغه نوجوان رااله د عمر رضی الله تعالی عنہ دربار نو عمر رضی الله تعالی عنہ د نوجوان ته پوښتنه کوي ته مور پلار نه د پلار نافرمانی کی د خبره نه مانی دا ورته داسې په جرأت مندانه سره وي او زه د پلار خبره نه منم اوس د عمر رضی الله تعالی عنہ په دربار کې داسې جرأت مندانه سره او د قرنګ په جرأت سره خبره کول دا خو د چا جرأت نشو کېده لکه د عمر رضی الله تعالی عنہ په لیدو سره خو د خلکونه هغه بولو براستل داسې روب او دبدبه الله عمر سره ورکړي لیکن دې نوجوان صفا خبره وکړه چې او زه د پلار خبره نه منم عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي لا خبره ولې نه مني ولې د پلان حق نشته امور پلان خو حقوق دي دین او جوان وی عمر رضی الله تعالی عنہ امور پلان حقوق دي او د بچوم حقوق شته کنه عمر سي ودو فرمایي د بچوم حقوق شته دا او خيار نوجوان نو دین او جوان د بوسو هغه حقوق د بچو چې کوم په پلان او دغه کم دي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي درې حقوق دي یو حق دادی چې دا پلار په خپل ځان له واده کوي په داسې خاندان کې بکی چې هغه باندې سعید نه وي نسب والا پاکباز نسب والا عفت والا زنانه بچی کوم په خپل نکاح کراول دا یو حق شو دا د بچو حق دی په پلار باندې چې دې چې کله د دې زنانه کوم بچی پیدا کیږي په هغه کې باغ اثر پروت دې باندې کې دي او دیم حق ورته عمر سي فرمایي د بچی حق داده په پلار باندې چې بل به بهترین ملګری او ستریم حق داده دا درې اساسي او بنیادی حقوق ورته چې د تعلیم او د تربیت خیال ساتي دا درې حقوق د بچی په پلار باندې په مور زوی ته مکمل شو چې دا حقوق زما دي په درې وړو حقوق کې د یو حق هم زما خیال نه ساتي عمر سے ته فرمایي اولنې نمبر د داسې زنانه سره نکاح کوي چې بدنامي زمانه خزوا هغه باندې خلکو ګوتو چته کړی پاک دامن نه و خپل مور یادو پاک دامن نه د هغه زنانه سره نکاح کړی او دیم حق زما دال چې زمانه خنم کیږي د مال خطرناک نه خو د جعل لاره خو د جعل علماء فرمایي جعل یو چنجې د په روشان او غیره کې کیږي دا چنجې به ګرځي دغه جعل مختلف معناګان علماء کړي دي بهرحال دا جعل له مالی خوري او لہذا د نوم اثر نیم خطرناک دی او د مور پلا د مور د طرف نیم اثر بد دی ځکه مور می نه کنه دا بد اثر په ما باندې دا د بدوالي اثر په ما شوی او دریم حق نه دا چې زمان من 9 کال یا 13 کال یا 10 کال عمر نوجوان یم
اوس ګورې د ما باندې الف با تا ثاني دي زه خپل مجلس ته نه ویلې د نیکانو په صحبت کې نه کې نه ولې چرته راته دنیاوی او دینی څخه سبق نه دی خوول ولهذا د درې حق د زمانه بیا ادا کوي نو زه څنګه د حق ادا کوم علماء فرمایي عمر رضی الله تعالی عنہ پلار ته گیټ آوټ وزا ستاجی ګنده هیڅ حق نه جوړیږي چې د بچی په بار کې اسا کمپلیټ ماته وکي دی حقدار دی چې دستا حق کوي ولهذا د بچو بهترین تربیت هغه د منځونو خیال وساتي علماء فرمایي چې کله یو بچی مزګزار وي هغه به سلور خبرې ډېر اهمه دي سلور خبرې چې کله بچی دیندار دی مزګزار دی د نظام الاوقات به برابر ټایم ټیبل به برابر دی به فجر پیژني دی به عصر پیژني دی به مغرب پیژني د ماسپخین پته دی د سحر پته دی د ماسوتن پته دی نظام الاوقات به تکي او دین چې کله بچی مزګزار دی دی به صفا او ستر ګرځي دغه صفائی سترای د جامو د لباس د مخ د خلی مسواک استعمالول دا بهترین آداب په دې کې راځي او دریم علما فرمایي چې په دې کې به خصي فدای چې دی با د مشرانو آداب پیژني مشر کشر تمیز به دې کې او بل ادب دا دی چې دی په جبه باندې هغه خبرې کې خلینا به هغه الفاظ رو باسي چې هغه به د خوش اخلاقی وي هغه به د بد اخلاقی نه وي ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر فحشاء او منکر خبرې به نه کوي دا به د موږ اثر وي چې په دې کې به دا بهترین خوونه چې کوم دي هغه راځي اوس موږ تاسو ګورو زموږ استاد فوکس په دنیا باندې زموږ استاد د بچو تربیت په دې هغه او تا به خفقي ګنا او تا د بچو چې کوم دي لاسستی دي او تا د بچی تربیت صحیح نه کوو صرف چې کوم بل په بچو کې د مور پلار اثرات ډېر دي او دا اثرات به څنګه راځي چې کله پلار عادت خوونه ګټه وټه دا صحیح دي هغه ښه اثرات به بچی کیږي او کله ګټه وټه ناست ولاړه هغه صحیح نه وي هغه بد خوونه به بچی کې راځي یو زنانه مبارک واقع ذکر کړی دی چې ګمبي دا د سکول ټیچر را یو زنانه چې کله دا امتحان اخلي او پیپر خپل چې ګمبي شاګردانو نه ا پیپر تقسیم کړو پیپر چې ګمبي حل کو دا زنانه چې کله کور تراله او پیپر چې دا ټیچر ده چې کله پیپر چې کی باقي پیپر را لپاره کې دا لیکلي په سوال کې چې تاسو جوړېدل غواړئ هغه خپل منپسند چیز ولیکي چې زدا جوړېدل غواړم یو کس په کې دا وی چې زه سمارټ فون جوړېدل غواړم سمارټ فون موبایل جوړېدل غواړم نو هغه چې کله هغه زنانه دا پرچې چې کله ولیدله په جرا شو خاوني وسرناسو چې ویل ته پرچې ته ګورو جرا هوتی ته دا وګوره چې وکړه باغ دا لیکلي چې را زه سمارټ فون جوړېدل غواړم نو په دې کې د جړه څخه خبر نشته دا رول نمبر می د زیری زما زوی دا وایي چې ز سمارټ فون جوړېدل غواړم نن زما استاد بچو تربیت په سمارټ فون باندې کوي زنانه دا چې ګمبه په دغه موبایل رامود دې پس کې اخته او بچی راشي او خبره دې تاسو کې دی او داسې وکا نه چې ګمبه دا خبره اوري دا خبره ته توجه کوي دا صرف خپل موبایل کې توجه دا خبره ته توجه نشته الموتاوزه زجی ګمبه او ملایم او عالم یما ز کتابونه پڑھاو مزما مدارس لیکن بچو له ټیم ورته اوسره ز پروفیسور مې نه زغار نه زل لیکچر ورته اوسره ز ډاکټر مې زما په ټول مرجی ګمبه هغه مریضان ګورم ستا ډاکټري صفر ستا مولاتو صفر ستا پروفیسوري صفر ست خپل بچی تربیت په ګونه کې ستا د ټول خبرې چې په صفر افسوس نن دا دی چې اثر د بچو کې ردی و جنرال چې زما استا کانا پینا اٹھنا بیٹھنا سوچونه او خیالات دا غلط استعمالي نن مو ته خپل کاروبار خپل بچو باندې په داسې انداز کې چلو چې غلط تاثر دنیا ته ورکړي او ټول چلو داسې بچي ورته کینو چې پاره کې داسې اټریکشن چې خلک ځان ته مایل کوي زما کاروبار خو چلی دا قسم تاثر محتاج کوم خپل بچو ته پیش کړی بل چې زما استاد کما مدني دا کم زرای دي
هغه کې موتا د حلال او د حرام تمیز نه کوي هغه اثر بچو د جګړې څه شي منتقل شي او زنانه وا هغه شرط دا کې خو چې زه به هغه سړي سره نکاح کوم چې هغه ما چرته نه پوهیږي یو سره پاسې د زبر دا شرط ما ته منظور دی لہذا نکاح سره وکړم ماشوم په ګډه باندې راځي نو دې جګړې د سړي د زنانه دوی په دې زموږ خپل به روټه راوړي او دې زموږ استاد خبره شوې په خیر به روټه کې راوړل بس دغه کیلو بیا تاسو نو لہذا یو ټیم دا سره وتی دا د خاوند لا روټه وړي دا بیا چې ګمې دا کوم نه وتی دا خاوند د دې په خپل مس کې دی باندې فیصله شي بل چې کله بل ماشوم موجود تراله بیا دا زنانه رو کولاو بهر درځي درې ماشوم جراله نور هغه چې ګمې د پردې تنظیم ختم او امتحان دا زنانه اخلي د درې ماشومان چې دا کله نوجوانه ته ورسېدله امتحان اخلي یو ماشوم یو ذکر او غواړي پلار دې زوا حاله هغه ته مور خیر دی زموږ پلار دی مشر دی او مال د خپل پلار په مخ ته خبرو چې تولد په کمزور پلار ته سقار شي دې ځکه اغلب چې ګمبه اغلب کنزلی ویلي او پلار کې نه ولې د پردې شاده چې دا خبري اورم امتحان اخلمو دا امتحان بیا ته د نتیجه خیر هغه ډېر سخت خبرې وکړې لګي خبرې وکړې لګي سختي وکړې دریم چې کله بچی راوښتو هغه دومره غوي کم دی مال چې یو په فکر راوړې مال ته ما چراوړې ما مور ته ما پلان دا خبرې اوس چې دا کله دا خبره تیر شو لامه دا زنانه را خاوند دی ودلی بل زمانه خبرې باندې ته پوه شي کنه نه ما چې تاسو زه پرده کوم ولي دا یو ماشوم کې زلک بهر ته وتی ما حیا می ډیر وا دا خبرې خوږي بهر ته زوتی حمل په ټیم کې زه بهر ته ډېر نه وته ما ډېر د پردګي نه وکړي دا خبري برابر او بلکې زله ګرځېدلی په بهر لږ چې ګنده حیا او د غرمې د پردې خیال نه ساتل د ماشوم د ګوره هغه لږ تیز دی د پرز او بابل کې چې بيخي او ار ګرځېدلی ما تاسو بار پټي ته چې درو ډوډۍ درو سکوا پردې کمزوري شي وا دا هغه انداز د ټول مزيات تیز دی پته ولګېدلا چې د مور پلار د تربيت او د خیالات او د عکاسي اثر چې کومه په ماشوم کې راځي ولهدا چې کله نن مین د خپل برابر شي حیاداري شي بچي بخو پلار حلال ګټل او بچي لراولم هغه باندې بچي کومه په بچي کې خاص اثرات او کدانن موتا معمول ورسته ورځ بچي نه فرمانه کی ورسته ورځ چې کومه نقصانات جوړيږي بچي د پلار په تابعداري کې ناراضي وجداله چې موتا حرام او حلال ته نه دي کېږي په بچی باندې خړلې دي انا غدمره نافرمانه دي کلم کله د پلار بیزتی کوي کلم کله د مشر په معاشره کې بیزتی کوي هغه خبر نه مني او بل دا چې موتا د خپل بچی د نظام الاوقات ته پوښتنه هغه موټر سایکل چلی او هغه چې ګنده پاګې ویلینګونه کوي چې موتا دغه ته ته پوښتنه کوي چې تل کم ځنه پاتې ملایي اثر حسام مدني ذریعہ نشته موتا دغه داسې تربیت دي دغه ته پوښتنه کوي انا هغه چې ګنده به درېغه لګي په روډونو باندې هغه چې ګنده هغه خپل توانایي او خپل چې ګنده چې کوم طرف نه مال ګټلې دا پته نه لګي هغه په باندې چې ګنده صرف کوي کومه تا ولا ور کړې دي نو تا چې ګنده مال حلال نه ګټلې حرام هم ګټلې نن چې ګنده په روډونو په ویلینګونو کې صرف کوي هغه نن په مجرو کې دغه رنګ چې ګنده په تماشو کې او په دغه رنګ په کېل کود کې په بے حیاي کې زما بچي زما لور زما اساسا هغه مال صرف کوي ولی آمدنی زمون چې کوم کله آمدن خرابي نو ذریعہ چې کوم دی خرج په خرابي ځکه که سړی تاسو مال ګورئ چې دا حلال او که حرام و تاسو داغه د خرج ځای دی ګورئ چې په کوم ځای کې مال صرف کی هغه نه پتا د آمدنی ذریعہ معلومه شي چې دا حلال او حرام هم عزت مند د خپل بچو بهترین تربیت او چې چا د بچو نبی علیہ السلام فرمایي چې یو پلار ویله په دینه بهترین تحفه بل ورکوي نشي هغه تحفه دا بهترین تحفه نبی علیہ السلام فرمایي چې دا پلار راولېږي د بچي بهترین تربیت دی دا د بچي لپاره بهترین گیفت دی د پلار د طرف نه لہذا محتاج کې بهترین خپل بچو تربیت دی دنیا کې به هم په سہولت کی آخرت کې به هم په سہولت کی الله دې عمل کولو توفیق راکړي